سلور سیزونه د انسان زړه بربادی. سلور سیزونه حدیث مبارک کی راځي. شیخ زکریا رحمت الله علیه په فضائل ذکر کې لیکلي 7 نمبر حدیث مبارک کی چې سلور سیزونه د انسان زړه بربادی. اوس ته پکې مونږ ګورو چې بای آیا ما کې دا سلور سیزونه شته کو نه؟ زه ورته څومره نږدې ما، زه دې څومره ځان لرې کومه؟ آیا زه پکې دننه تللی یم، زه به دې څنګه ځان بچ کوم؟ دا زه نه وایم ښه، دا حدیث مبارک کې دي څخه سلور سیزونه د انسان زړه بربادی، تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. لاولنی څه دی؟ لاولنی پکې دا دی چې بی د ګناهونو ډیروالی. یو انسان ګناهونه کوي او حد ته پکې ورسي. حدیث مبارکو کې راځي انسان چې کله ګناه کوي نو په دې زړه باندې یو داغ لګي تورېږي داسې حد ته ورسي که نه چې بیا بیخي تور شي، بیا پې حقه خبره اثر نه کوي. نو لاولنۍ خبره څه ده؟ د تباهۍ د ګناهونو کثرت، ګناهونه ډېر کول. دویم پکې څه دی؟ د احمقانو سره مقابله، د قمقلو سره مقابله کول. قرآن کې څه وایي؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. هر کله چې ته د یو جاهل سره، د یو ناپوه سره میلاو شي او هغه تا سره بحث کوي نو ته بس صحیح دی جی، السلام علیکم، ته ښه وې، بس ته ښه وې جی. او حدیث مبارک کې راځي څوک چې د چا د وجې نه ګناهګار شي که نه، ذمهوار به یې ګورئ هغوی. ما ته پته ده چې دا کس نه پوهېږي او زه سره د اسلام باره کې خبرې اترې کوم، هغه پکې لږ مخکې لاړی نو ګوره زه به بیا ګناهګار یم. ښه، د احمقانو سره مقابله کول. ډېرې خبرې داسې راشي یو کس په خبره باندې جشي بس لګیا به د ځان نه به مفتي ساز کړی، بله هم ورسره لګیا بس وروره داسې حد ته پکې ورسي چې بونډري پکې کراس کړي. نو څه، او یا د دنیا د قمقل انسان سره مقابله کول او د هغه سره باس کول. نو څه، داسې خلکو سره به څه کې، بس به قالو سلامه، بس سلام دی پتا. دویم څه دی؟ د احمقانو سره مقابله کول، د احمقانو سره خبرې کول. دریم څه دی جی؟ الله دې مونږ ټول معاف کړي. دریم څه دی؟ د ښځو سره ناسته پاسته ډېره. هغه زنانه چې زما ورسره نکاح کېږي، د هغې زنانو سره دننه کو د ترور لور ده، کو د ماما لور ده، دننه پسې زه د نږدې رشتې، دا لرې خو پرې دا نږدې رشتې، د دغه زنانو سره ډېره ناسته نه ده، دا زړه تباه کوي. ښه، دا ایمان بربادی. پوه شوئ؟ د زنانو سره زیاته ناسته پاسته. او جی چا چې روزګار دی زنانو سره، الله دې موږ ټول معاف کړي. هغه په ذیل عمل کې یو واقعه ده که نه، د یو کس زنکدن او چا ورته ووایي جي وایي کلمه ووایه، هغه وایي کلمه نشم ویلی. ولې؟ وایي ما به جي تولیا خرڅوله او یو زنانه راله، هغه زنانه ته مې کتل، وایي زما ورسره مینه پیدا شوه. وایي دغه خبره زما دې زړه ته تعالی ده. الله اکبر. نو یو د زنانو سره ناسته فاسته. او بل حدیث مبارک کې راځي څوک چې د زنانو سره ډېره ناسته پاسته کوي نو وایي د دغه کس په قیامت کې عملونه نه عملونه دا به ډېر سپکي. ښه، عملونه به ډېر سپکي، ډېر وزن به پکې نه. کم کس چې د زنانو سره زیاته ناسته پاسته کوي. نو دریم پکې څه دی؟ د زنانو سره ناسته پاسته، د زنانو سره ډېر وخت تېرول. د نامحرمو سره خو بیخي نه دي په کار، ګورئ ښه او که نه. نو زنانو نه مونږ د نحس نظام وساتو. صحیح ده. او څلورمه چې کومه خبره ده هغه وایي نبي علیه السلام فرمایي وایي د مړو سره ناسته. صحابه وایي د الله رسوله د مړو سره څنګه ناسته مونږ کوو؟ اخو مړي، د مړو سره خو ناسته مونږ نشو کولی. د الله رسوله په دې ملک پوه کا. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله هغه مالدار چې مال پکې تکبر اچولی، د داسې مالدارانو سره ناسته نه ده، دا هم زړه بربادی. ښه، دا ګوره زه نه ویم، ښه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او الله موږ ته فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا. ای انسانه ته ولې په غرور ګرځې؟ ته څه شی؟ امام مالک بن رحمت الله علیه مخې ته یو کس روانو او امام صاحب ورته وایي جناب وایي ډېر په عجیبه انداز ګرځې، دا مه ګرځه، په غرور سره مه ګرځه، دا الله ته ډېر ناخوښ عمل دی. هغه ورته ما نه پېژنې څوک یم؟ هغه ورته وایي ښه دې پېژنم، ابتدا د یوه نطفه ده، یوې نطفې نه پیدا شوي چې په کپړو ولګیا هم بالمازه کېږي.
او انتها د ډډ باډي ده چې مړ شي مړی د ځان نه زه بیا مچم نشم شړلی نور خو پرېږده مچم ځان نشم شړلی او وایي په منځ کې دننه ډکې او تشي امتیازې هغه ورته وایي بلکل جي تازه ښه وپېژندم نو څه ګورې بیا درته یو پیر ویم ښه 4 څیزونه د انسان زړه بربادوي 4 څیزونه یو څه دی یو دی د ګناهونو کثرت زه پکې بس ایمان به تباه و برباد شي اخر کې سړی د ایمان نه هم خلاص شي یو څه دی د ګناهونو کثرت دویم د زنانو سره ناسته پاسته د زنانو سره ډیر تعلق قایمول دویم دا د زړه او د ایمان د بربادۍ سبب دی دریم څه دی دریم د احمقانو سره مقابله کول چې هغه نه پوهېږي او زه پسې نښتی یم او چې هغه پوهېږي نه او زه ورسره په هر څیز کې مقابله کوم نو دا کم چې ورسره کوي دا هم خمقل دی ښه دا هم احمق دی ولې احمق سره مقابله مه کوه بس هغه ته بس خاموش کېږه پې اوس په دې دین باره کې ډېرې خبرې خلک کوي که نه داسې پکې مخکې لاړ شي بس د هغې نه څه بس خاموشي اختیارول ښه قرآن خو ما تاسو ته ووي که نه هر کله چې ورسره میلاو شي نو څه کوئ بس صحیح ده بس وی ته پوهېږي دریم څه د احمقانو سره مقابله کول څلورم جي د مړو سره ناسته هغه مالداران مال چې په هغوی کې تکبر اچولی د دغې خلکو سره ناسته پاسته څه ده تکبر ګورې د الله صادر دی ښه او نعوذ بالله د الله صادر راښکل دي ښه د الله صادر ګورې راښکل دي د الله نه تکبر نه ګورې موږ ځان وساتو ښه دا انسان د ایمان نه خلاصوي نو صحیح ده دا درې څلور خبرې کو چای کی که نه نو د اوس نه توبه وباسو که په چا کې رامدي که په ما کې په دې څلورو کې کم عیب ما کې شته که نه نو زه د الله نه توبه وباسم او ځان ته په قلاره اړوم صحیح ده که نه توبې له دروازې بندې نه دي ښه توبې دروازې کولاوي دي چې کله فرشته راله بس بیا خبره ختمه مولانا سره چانس ختم شو مولانا دی بیا ټول عمر د قبر کې الله کوي باز ټول عمر د په رکوع پرېوځي باز خبره د مولانا ختمه